خایسته سیمه ضلع کرم د پاکستان په شمال مغرب کې پرته ده. گاوړنې کې ورسره هنګو خیبر او اورګزۍ سیمې دي. دا افغانستان سره بارډر شریکوي او بارډر نه اخوا د افغانستان پکتیا او خوست ولسوالۍ پرتې دي. د کورمې خلک نرم مزاج، فیشن خوښونکي او مینهناک طبیعت لري. د سیمې مهمه ژبه پښتو ده. مذهبي لحاظ سره دلته کې سني او شیعه خلک اوسېږي. دلته کې مقبال، منګل، توري، زازۍ او رګزۍ، بنګش وغیره قومونه آباد دي. په علاقه کې 3 تحصیلونه دي. سرکاري غټ دفترونه په اپر تحصیل کې دي. دلته موسم عموما ټول کال خوشګواري او په یخنۍ کې خو واورې هم ورېږي. خلک کورونه د خاورو او د کاڼو نه جوړوي او ځینې خلک یې د پخو ایټو نه سازوي. د کورمې رقبه 3380 سکویر کیلومتره ده او د کال 2019 مردمشماري مطابق د کورمې آبادي 6,19,553 ده. ویلی کېږي چې کورمې ته لاړ شه، وریجې به هم وخورې او ترور به هم وګورې. یقینا د کورمې خاص غټې وریجې ډېره ذایقه لري چې میو سره پخیږي او خلک یې د کورنۍ غوړو سره خوري. څنګه چې د کورمې خلک مینهناک او ښایسته دي، دغه شان دی خدای پاک دوی ته علاقه هم ډېره ښایسته ورکړې ده. دلته کې یخې یخې هواګانې، ځنګلونه، چمندونه او چینارونه، خسته خسته بوټي او د خدای پاک نور ډیر بشمار نعمتونه دي. دا علاقه دومره خسته دی چې ورته ټل، دوابې او وزیرستان او د صوبې نورو حصو نه خلک دلته راځي په چکر باندې او ښه انجوای کوي، خوندونه اخلي. پښتو کې یو متل دی چې کورمې ته راشه، ترور به هم وګورې او وریجې به هم وخورې. د سنټرل کورم د مرغان سره نږدې تنګې په نوم یوه لویه عجوبه موجود ده. دلته کې د 2 غټو غرونو په منځ کې یوه ډیره تنګه شان لاره قدرتي جوړه شوې ده چې پرې د یوې وادۍ نه د چینو اوبه بهر علاقې ته راوځي. دې ځي ته د لرې لرې ځایونو نه سیلګري سیل ته راځي. جی قدرمنو کتونکو، موږ راغلي یو د کورمې علاقې مرغان سیمې ته او دې سپاټ ته ویلی شي تنګه. دا ډېر ښایسته لوکیشن دی، د چکر ځای دی. دلته کې په زرګونو خلک چې کوم دی د اختر او د نورو خوشحالو په موقعو راځي او ښایسته یخې یخې چینې بره غر نه راځي او ټول کال دغه شان بهیږي. او دې علاقې ته تنګې نه ولې ویلی شي؟ ځکه چې دا تاسو وګورئ هلته کې چې کوم دا غر دی دا قدرتي طور باندې کټ شوی دی او ډېره مزه کوي، ډېره یو لویه عجوبه ده. دلته کې مرګري ناستې، دوی گیم کوي او روټۍ پخوي، مزې اخلي. دوی سره به خبرې کوو. مرګري السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ ښه ټیک ټاک، صحت مخه دا خبره. تاسو څه نوم دی؟ سبکتګین شاه. سبکتګین صاحب کوم ځای نه راغلي یې؟ موږ ټل نه راغلي یو. او څه دپاره راغلي یې دلته؟ بس دا پکنیک پوینټ ته عید چوټۍ وي، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر زیات خوند کوي. دا هغه د تاسو خپله ګورئ ګرینریا ده، موسم ډېر ښایسته برابر ده، ډېر خوند کوي. پاړه چینار د کورمې ټولو نه غټ او مشهور بازار دی چې پکې سکولونه، کالجونه، هسپتالونه او د ژوند نور ډېر سهولتونه موجود دي. دا یو لوی او ګرم بازار دی چې ورته خلک سود سودا دپاره د لرو لرو ځایونو نه راځي. پاړه چینار په ټولې کورمې کې د ترقۍ لحاظ سره ډېر پرمختګ روان دی. دلته کې کالجونه، سکولونه او نور حکومتي ښه ادارې موجود دي. زمونږ د سیل په موقع سیکان هم مذهبي رسومات ادا کولو او 14 اگست نمانځلو د پاره کورمې ته راغلي وو. دوی ډېر د سیالۍ اظهار وکړ او خلکو د دوی د خاص د ګډا او د یو بل سره د کوتکو وهلو نه ډېر خوندونه پورته کړل. مونږ په چینار کې د انګریزانو دور یو ډیر تاریخي باغ ته هم لاړو. په دې باغ کې د سیوانو، شفتالو او نورو میوو نه علاوه ښایسته ښایسته ګلونه او بوټي موجود وو.
مونږه چې په لاره تېرېدو نو یو څو ځوانان مو وکتل چې ګډېدل ځکه چې د هغوی یو ملګري واده و. په دې موقع د ګاډو یو لوی کتار جوړ شوی و. خلک په ډولۍ روان وو. خلکو د خوشحالۍ نه چغې وهلې. صدې بازار د کورمې دویم غټ بازار دی. د دې بازار یو خاص مټۍ چې د صدې مټۍ په نوم یادېږي خلک یې ډېره خوښوي او ځینې خلک خو یې ځان سره دوبۍ قطر ته هم وړي. صدې بازار مشهور شی کم دی؟ د سادې بازار ټول نه زیات مشهور شی هغه میټۍ دی. د صدې مټۍ. د سادې میټۍ دی. او دې بازار کې نور څه سہولتونه دي خلکو لپاره؟ بس دې کې د شپې وو کومونه په دغه ځای پراته دي او ډیر زیات سہولات دی او ډیر خپل ګرم بازار دی او هر یو شی ورته ملويږي. څو کوم چیز تاسو وغواړو ان شاء الله هغه ملويږي. سنټرل کورم کا کمپیریزنو کې اپر کورم سره نو دا علاقہ لګا پاتې ده. نو ته به د خلکو ته څه پیغام ورکړې؟ الحمدلله ټول اول زدا خبره کوم چې ډیر خولي مشرون دي. ډیر خولي غاډ غیرتيون مشرون دي او په کور مشرون ته دا دی چې هغه بچي ته پین لوس کی ویر کی کلام لوس کی ویر کی او خپل تعلیمونه په حاصل کی ډیر زیاته کمیابي حاصل کړي. ملک صاحب ډیر زبردست میسج ورکړ چې تاسو خپل بچو ته ټوپک په ځای قلم ورکې سبق پی وای او په هغه باندې خپل ځان روښانه کې او د صدا او د کورمه په روښانه کې. مونږه منډان ته هم لاړو چې یو وړوکی شان ښکلی کلی دی. د کلي منځ کې د چینو اوبه نالۍ بهېدله او ورسره د چینارونو غټې غټې ونې هم وې. د کلي خلکو د وینا د مطابق دا چینارونه تقریبا 1500 کاله عمرونه لري. حاجي صاحب دا راته ووایه چې دا ونې چې کوم دي دا د چینار ونې دا څومره زړې دي؟ جی دې څه پته نشته. هلکه مخکیني کسان هغه کسان څخه اوس مړه شوي دي تقریبا د 100 کالو نه پیله مړه دي. نو هغه به موږ دا خبره وسره کوله چې دغه درخو به څوره وخت کېږي. هغه ویل چې دې پته موږ ته نشته دا د 500 کالو وي د 200 کالو وي لکه 100 کاله عمر بیا هغه خالص مردن نن لاس کوله هغه نه بعد بیا وشو. دا ډېری وختونه ونی دي او ډېری عجیب ونی دي او لکه څورته کېنه نه کنډیشن ته ضرورت نشته. د نورو بازارونو نه علاوه مونږ د کورمې دریم غټ بازار ډوګر ته هم لاړو. د دې ځلوبۍ په ټولې کورمې کې مشهورې دي. مونږ هم د دې ځلوبو نه ډېر خوندونه پورته کړل. جی قدرمندو کتونکو اوس مونږ راغلی یو ډوګر ته. تاسو زمانه وروسته د ډوګر بازار هم لیدلی شئ او دا هم د کورمې یو ډېر ښایسته او وړوکی شان بازار دی او دلته کې مسوزی قوم آباد دی. خاص خبره ده چې د دې بازار ځلوبۍ په ټولې کورمې کې ډېرې زیاتې مشهورې دي. نری نری باران شروع و. موسم ډېر ښایسته و. مونږ په دې ښکلي موسم کې یو باغ ته دننه شو او باغ مالک سره مو خبرې اترې وکړې. هغه مونږ ته وویل چې د دې ځای خاوره اوبه او هوا ډېره ښایسته ده او دلته کې ونو بوټو او سبزی او میوو د غټولو دپاره زیات تکلیف ضرورت نه وي. لکه کې مو خوشحال یو خیله کا د څه تکلیف کې نشته او بل کوم هغه دی کې دا ونه دی د قدرتي ډیره دی خپل میوه څه کومه دی دا او کې مو ډیره ونیو کې لکه کړی دی قدرتي نور ډیره دی او به هوا یې انت خې خپل دی او څه تکلیف کې نشته کې صبرنه نه کیږي کې هر وخت موسم خو خوشگوار ګرمي خو خوشاله خو خوشاله یو کې. شلاوزان هم د اپر تحصیل یو ښکله سیمه ده چې پکې سیوان غوزان او لوګان په ډېر غټ مقدار کې کیږي. شلاوزان ډېر ښایسته او ډېر سرسبز علاقه ده. دې کې چې کومه میوه کېږي مشهوره میوه چې کومه ده سیب هغه د سیب مڼه ده. مڼې نه بعد چې کومه میوه ده هغه کې غوزان وتیایي وازغان دا دي
او سبزی کې کومه سبزی ډیره سبزی مشهوره کې مشهوره سبزی کوم دی آلو دی آلو سره بینډی دی کورمه کې یو لوی خسته غر موجود دی چې د سپین غر په نوم یادېږي چې پرې ټول کال واوره پرته وي خلک د دې لیدو دپاره لرو ځایونو نه راځي ډوګر کې په خوړ باندې یو خسته پل جوړ شوی و خو د هغې پل باندې صرف یو ګاډی تلی شو او د غټو ګاډو دپاره په دې باندې تلو اجازت نه و د دې ځي خلکو مطالبه وه چې د دې په ځای د یو بل غټ پل جوړ کړی شي چې پرې هر قسم ګاډي کولاو تلی شي او خلکو ستونزو کې کمی راشي د دغه پل والي نه پوه شئ بس دغه اگر یې پوخ روډ جوړ کړی شي پوخ پل جوړ کړی شي او ګوډ والا د ډېره مشکله دی واړه ګوډي په دغه ځای چې غاړ ګوډي په دغه ځای چې نو دې نه پوخ پل جوړ کړی شي نه ښه به وي د ترخګرۍ په نوم په جنگ کې د سیمه هم متاثره شوې ډېر سکولونه او هسپتالونه وغیره ړنګ شوي خلکو ته ډېر زیات نقصانونه رسیدلي جی ناظرین اوس مونږ موجود یو د کورمې ایجنسۍ د لنګرو کلي کې چې کوم د مرغان په نوم هم یادېږي د دې کلي هسپتال هم تاسو کتلی شئ زموږ وروسته دا هسپتال دی مکمل وران شوی دی ختم شوی دی تباه شوی دی د ترخګرۍ په نوم په جنگ کې د دې خلکو هم ډېر زیات تاوانونه شوي دي ډېر زیات نقصانونه شوي دي د خلکو خپل خواږه خلک هم په دې جنگ کې بایللي دي تاسو کتلی شئ علاقه خو ډېره زیاته ښایسته علاقه ده شنه شنه غرونه دي چمنونه دي ښایسته علاقه ده خو صرف د حکومت لږه شان توجه غواړي چې دلته هم حکومت لږه شان خواري وکړي لږه شان ترقۍ کارونه وکړي او دې خلکو ته هم چې کوم دی د نور ملک شهریانو په شان دوی ته هم سهولتونه ورکړي او دوی ته هم خپل حقونه ملاو شي مونږ سره د خبرو اترو په وخت د دې ځای یو مشر ملک عبدالولي صاحب د کورمې په ستونزو صدا رنګ رڼا واچوله نمو علاقې ډېر زیات هغه مسایل دي لکه سنټرل کورم وکسې سکولونه وکسې ړنګ پراته دي هسپتالونه ړنګ پراته دي اندسې روډونه ړنګ پراته دي 2007 نه وروسته په دې علاقې باندې ډېر غټ انقلاب تیر شوی دی هغه بالکل د کورمې ایجنسۍ کې یو ځای روغ پاتې نه دی شوی نمو علاقه ډېر زیات مسایل لري لاندې هغه به تدا وکړم چې راشه د سادې هسپتال حواله به در کوم ای سادې یو ډېر ښکلی هسپتال دی ډېر ښکلی بلډینګ دی شیرپو هسپتال نه ښکلی دی لډرین نه ښکلی دی خو څه کله ویر شي هغې ته یوه ښه ایمرجنسي راشي یو اکسیډنټ وشي یا داسې جګړه وشي زخمیانو ته راوړي هغې کې د ګوتو ګنډلو سړی هم نه وي څه هغه ایمرجنسي کور کړي بس هغو صرف پین او قلم یخه دی هغه ورته لیکي چې یاره ته مو پېښور ته ریفر کړې او نو دا ډیره د افسوس خبره دوره غټه علاقې کې دومره غټ هسپتال و هغې کې بیا سپیشلیست ډاکټرونه وي ډیره یخني وه او یخه هوا چلیدله په دې یخنۍ کې مونږ په لاره کې یو غریب هلک وکته چې د سړک په غاړه یې چوپال جوړ کړی و او په دې چوپال کې جاولې چاکلیټ او نور واړه څیزونه خرڅول دې ماشوم پاک هلک سره خپل وړوکی معذور ورور هم ناست و مونږ ورته ودرېدو او تپوس مې ورنه وکړو چې دوی سبق ولې نه وایي هغوی وویل چې دوی په کلي کې سکول نشته او که سکول وي هم نو غریبۍ او بېوسۍ له وجې دوی د سبق ویلو زور نه لري د کورمې ښایسته سیمه لکه اسلام آباد پېښور او د نورو ښارونو په شان جوړېدی شي که حکومت یې وغواړي ابراهیم اورکزی هوپ نیوز ضلع کورم